اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تسعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. سلورم سپارہ سورت آل عمران آیت نمبر 153. دین مخ کی آیتونو کی اللہ رب العزت د منافقینو او د مسلمانانو د جنگ هغه مفصل واقع ذکر کړی و چې الله رب العزت خپل وعده ریختیا کړله په هغه جنگ کې، او بعضی په هغې کې داسې خلک وو چې هغوی لږ شانتې غلطۍ باندې مسلمانانو ته ډېر لوی نقصان میلاو شو، او دا کار داسې شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احد غر ته شا کړی وه او مدینې طرف ته یې مخ کړی و، او په عین د غره باندې یو حصه وه چې په هغې باندې چند صحابه اکرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه مقرر کړل چې په هغې کې عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په هغې باندې امیر و، او دا ورته ارشاد فرمایل که مونږه شکست اخرو او که مونږه کامیاب شو تاسو به دا ځای نه پرېږدئ. نو چې کله د جنگ میدان ګرم شو او کافرانو ته شکست میلاو شو او ډېر کافران په هغې کې قتل کړی شو، او مسلمانانو مال غنیمت چې کوم دی راټولو، نو د دغې کنډو او د دغې مورچې خلکو ووي چې راځئ مونږ به مال غنیمت راټول کړو او تعقب به وکړو د دغې کافرانو قتل به یې کړو او مال غنیمت پر راټول کړو. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په امیر و هغه ورته ووي چې نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نشته، لیکن د هغې باوجود چند کسان چې کوم دی هغه ځای پرېښودو او عبدالله ابن جبیر او یو څو کسان ورسره پاتې شو. نو دارنګې چې کافرانو ته پته ولګېدله چې په هغه کنډو باندې کم خلک مقررو د پیرې دپاره په هغې کې کمی راغلی دی، هغوی د شا د اړخه حمله وکړله. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او غچن مسلمانانو د هغوی مقابله وکړله، لیکن کافران په تعداد کې سیوا وو او هغوی چې کوم دی شهید کړله. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې امیر و هغه هم شهید کو، هغه نور مسلمانان هم چې کوم دی هغه هم شهید شو، او دارنګې چې کوم شکست کافرانو ته میلاو شوی هغه شکست د مسلمانانو په لږه غلطۍ باندې چې کوم دی هغه بدل شو.
بیا ګډې وډې منډې د جنگ په میدان کې دوی والی او ځکه الله رب العزت فرمایي چې په هغه وخت باندې د یو غم د پاسه بل غم چې کوم دی الله په تاسو باندې مسلط کو او دا صرف او صرف ستاسو دغه وړې غلطۍ په وجه باندې ستاسو هغه فتح چې کوم دی الله په شکست باندې بدل کړه ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي استسعدون او یاد کړه هغه وخت چې منډې والي تاسو ولا تلوون او نو درېدل علی احد والرسول یو بلتا او رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعوکم رابلی تاسو راین تاسو ته आवाजونه کول چې منډې مو وای فی اخراکم او ورست تاسو چې رابللې تاسو ورست تاسو فی اخراکم پس وی ورسول تاسو ته فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا یو غم د پاسه بل غم د فارد دی چې تاسو ولا لا تحزنوا چې خفا نشئ علی ما فاتکم فاغسیس پسې چې پاتې شول تاسو نه یعنی چې تاسو خفا نشئ او یو غم د پاسه در باندې بل غم در ورسو او غم د پاسه د بل غم چې هغه یو غم د تختیدو او بل غم د زخمی کېدو بیا یو غم د فتح او د کفارو او بل د خپل نقصان یا یو غم د فوت کېدلو د غنیمتونو او بل غم د شکست وو یعنی دا غمونه چې کوم دی الله په تاسو باندې پیدر پیرا واستلو او دای د پاره دی را واستل تحزنوا چې تاسو خفه نشئ علی ما فاتکم فاغسیس پر شفات شل تاسو نه ولا ما اصابکم او نه فاغسیس باندې چې ورسېدل تاسو ته والله الله تعالی چې دی خبیر بما تعملون او الله پاک خبردار په هغه سیس باندې چې تاسو کوي هغه یعنی هغه اختلاف دا وو چې هر کله مشرکان شکاسو کړو نو باز هغه وشتون کې دغه شو ویلو وزدل تاسو پاتې شول زموږ ناراضي چې ورکو شو او لاړ شو او موږ مال غنیمتونه چې کوم دی راټول کړو او واخلو هغه او باز ویل چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم منکولو و نو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ یو څو کسانو سره پاتې شو او نور راکو شو نو هر کله چې مشرکان په دې کار خبر شو نو لاړل هغه امیر او ملګری ټول شهیدان کړل او مورچه اعلان نکړه او سخت په هغه وخت کې سخت سیله چې کوم دی هغه راغله او دارنګي مؤمنان سره په یو بل باندې چې کوم دی بینه پیجندل او یو بل چې کوم دی هغه په میدان کې ګډوډ شو او ناګهان شیطان پاغي کې چغه کړلا چې محمد رسول الله د الله هغه کافرانو شهید کړو یعنی مړ شو او مسلمانانو شکست وکړو انا کې دا خبره دروغ وا او د هغه چې کوم دی نبی عليه الصلاه والسلام بیا په هغه وخت کې مجاهدین ته چغې وی الی عباد الله الی عباد الله اے دا الله بندگانو تاسو ما طرف ته چې کوم دی توجه کوي ما طرف ته چې کوم دی راو ګرځي تاسو چرته منډي وای ثم انزل علیکم او بیا راولېږلو په تاسو باندې من بعد الغم پس لدې غمنا بیغما امانتا نعاسا یخشا بیغم خوب چې لاندې کړه دغه خوب طائفة منکم یو ډله چې مؤمنانو له تاسو نه وطائفة او بل ډله چې منافقینو قد اهمتهم او په تحقیق سره بغم کې انفسهم اچولی دوی په تحقیق سره دا منافقین داخله منافقینو چې خالص د غنیمتونو په تمه سره دغه مورچه پرې خو دی وا یظنون دوی لرا نفسونو قولو باندې بالله چې ګمانونه به کوله غیر الحق دوی په الله باندې بلا حق ظن الجاهلیت ناپوهی او ناپوه وای دوی چې آیشتا یقولون زمونږ د پاره هل لنا من الامر له کار نه مدد چې سستا وایو من شیء د یو سیزنا قل تو وایا ان الامر
چې بشک ټول کارونه دا الله لره دي یخفونا چې پټوي دا منافقان فی انفسهم په نفسونو خپلو کې ما هغه څه لا تبدونا چې نه ښکاره کوي تاسو ته لکه ای پیغمبره تا ته یقولون او وایي یو تر بله لو کان لنا من الامر کچره وی مونږ لره لکاره د مددنا من شی یو څیزو ما قتلنا نو نه به وجلی شوي مونږه هاهنا همدارنګې قل لو کنتم او ته ووایه کچرې وي تاسو فی بیوتکم په کورونو خپلو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل نو خامخا راوتي وګو هغه کسان چې مقرر شوي په دوی باندې قتل الی مضاجعهم هغه ځایونه د پرېوتلو یعنی ځای د مرګ ولیبتلی الله او دیتا او د پاره د دې ما فی صدورکم چې ازمای الله تعالی هغه اخلاص په سینو ستاسو کې دی ولیمحص ما فی قلوبکم او د پاره د دې چې لرې کړي د هغه وسوسې فی قلوبکم چې په زړونو ستاسو کې دي والله الله تعالی چې دی علیم دی پوهه دی بذات الصدور هغه سپټو خرازونو باندې چې په سینو ستاسو کې دي وای چې الله رب العزت تاسو وازمایلی او خلکو ته وښایه چې څوک رښتینی مسلمانان دي او څوک منافقان دي او د دین بدخواهان دي دارنګې الله رب العزت د دوی چاړو کو چې په دې کې کم مسلمانان هغه خالص ایمان والدي او کم چې کم دی هغه منافقین دي او پس وجه باندې چې کوم دې دلته راغلي دي نو الله رب العزت د هغې ذکر الله دلته وفرمایو ان الذین بشک هغه کسان تولوا منکم چې واوړېدل له تاسو نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي سره انما استدلهم الشیطان د یوې ډلې چې بېشکه هغه دوکه کړي شیطان ببعض ما کسبوا په سبب د بعضې ګناهونو خپلو ولقد عفى الله او خامخا په تحقیق سره عفو کړی د دوی ته عنهم لدوینا ان الله بشک الله تعالی چې دی غفور حلیم بخونکی دی او خاوند حلم دی یعنی لوی خاوند دی په هغه یو ډله د مسلمانانو وه او بله ډله مشرکانو وه په ورځ د احد او ډېرو مسلمانانو تېښته کړې وه او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقط 14 سړي پاتې شوي وو چې په هغوی کې مهاجرین وو شپږ په هغوی کې مهاجرین وو په هغوی کې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه او طلحه رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما دا حضرات پاتې شوي او نور چې کوم دی ټول حضرات هغه په دغه جنګ کې چې کله کافرانو حمله وکړله نو ګډې وډې منډې والي او مال غنیمت چې کوم دی راټولو او دارنګې د احد په میدان کې هغه فتح چې کوم دی په شکست باندې بدله شوله